د دې سورت نوم دی سورۃ الکوثر. د الفاظ او د کلماتو په اعتبار سره ډیر مختصر دی، لیکن د مفهوم معنا د اسرار او د رموز په اعتبار سره دې سورت کې ډیر لوی وسعت دی. زما استاد پارا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا د یو فخر ذریعہ ده او دا زما استاد پاره کافی ده. ځکه ان المحب مع الحبیب سيحشر، عاشق به د معشوقي سره په ورځ د قیامت را پاسي. زمونږ او ستاسو را پاسېدل به ان شاء الله العزیز په ورځ د قیامت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جړنې د لاندې کیږي. ځکه زمونږ او تاسو د هغې په محبت کې راجمع شوي او الله دې مونږ او تاسو ته د هغې محبت نصیب وګرځوي. خوږو عزتمندو، د قرآن مجید انتهایی مختصر ترین صورت ما ستاسو وړاندې تلاوت کو. د دې صورت نوم دی سورۃ الکوثر. د الفاظ او د کلماتو په اعتبار سره ډیر مختصر دی، لیکن د مفهوم د معنا د اسرار او د رموز په اعتبار سره په دې صورت کې ډیر لوی وسعت دی. او دا صورت د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د صاحب د سیرت یو تسلی ده او د هغې نه وروستو چې کم خلق د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اقتدا او اتباع کوي هغوی ته یو تسلی ده. ځکه دا صورت د مکی مکرمه زندگی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی الله دنیا ته را لېږلی دی. کله چې دا صورت دنیا ته راته نو د هغه زمانی موجوده خلکو به یو خبره کوله، بدا پیغمبر وی چې دا وحی ده دا الله د طرف نه ماته راځي، دا دې د شپې محنت او کوشش وکړي، څه کلمات او جملې جوړې کړي او بیا سبا له موږ ته وایي چې الله نن دا وحی را لېږلې ده. الله تبارک وتعالی دا صورت هغه مکی دور کې را ولېږه او هغه موجوده خلکو ته یو ښودنه کوله چې دا نبی 40 کاله زندگی په تاسو کې تیره کړه، چرته یونیورسټۍ کې، چرته یو مدرسه کې، یو جامعه کې د سلوستې نه دي، ستاسو د معاشرې انسان شاعر هم نه دی چې مقفا کلامونه جوړ کړي او تاسو دا دعوه کوئ چې دا دې د ځان نه جوړئ. نو په تاسو کې لوی لوی بلغا فصحا موجود دي. په هغه زمانه کې یو بلیغ او فصیح شاعر تیر شوی لبید چې هغه په شعر شاعری کې او فصاحت کې دونه معروف او مشهور چې خلکو به وی چې دې کم جملې او کم کلمې د خولې نه وباسي چې چرته ضایع نشي، او کوشش د دې خبرې کوي که چرته قلم کاغذ ملو نشي نو که تاسو سره اسلحه وي د هغه زمانې چاړه، چاکو، خنجر، ځان له یو رګ وینې کې او هغه خپل وینه باندې د کلمات هغه محفوظ وساته.
دومره فصیح او بلیغ هغه شاعر ورسره یو بل شاعر تیر شوی دی چې د بلوغت نواله تر مرګه پورې په زندګۍ کې یوه جمله هغه مکرر چاته نه ده ویلې، دومره فصیح او بلیغ و. نو الله دا صورت را اولېږه چې تاسو کې خو فصحا بلغا موجود دي، خو زه تاسو ته یو 3 چیلنجه در کوم. قرآن وایي اولنی چیلنج د دې در کوم چې تاسو څومره خلک یې ټول را جمع شئ، یو بل سره امدادي جوړ شئ او دا پیغمبر چې کوم کلام پیش کوي د هغه کلام غوندې کلام تاسو پیش کړئ. او بیا چې کله دوی عاجز شو الله ورته سهولت ورکړه چې یو 10 سورتونه د دې غوندې راوړی. قرآن 114 سورتونه دي. الله ورته وی فاتو ب10 سور مثله، زه یو 10 سورتونه خو داسې راوړی که نه، او که دا هم نشئ کولی نو بیا درته یو بل سورت پیش کوم، یو بل اسانتیا در کوم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ دا 2 زیرونه لاندې لیکلي شوي دي، او دا 2 چې لیکلي کېږي اسې نه لیکلي کېږي، دې کې څه غرض او مقصد دي. او کله غرض او مقصد بڑایي وي، لویوالی وي، او کله قصر وي، تقصیر او کمی وي. نو الله تبارک وتعالی ورته فاتو بسورة قصيرة مثله، د دې چې کوم کلام پیش کړي دا غي دی ورکوټي صورت غوندي صورت خوروړی کنه. خدا خلق دا غي نه عاجز شو. او څنګه عاجز شو؟ د دوی یو طریقې کارو، د کعبه وړاندې به شعر شاعري به جوړ کړو او ایزان د به کړه، بل شاعر به راغی د هغې نه به یې ښکلې جوړه کړه، هغه به یې اویزان ده کړه. زمونږ دا مولیان طالبان یو کتاب وی سبع معلقه، دې ته ولې معلقات وی؟ دا په دغه کعبې په دروازه باندې ځوړنده کېدلې، د جاهلیت زمانه وه. یو مسلمان لاړه او هغه هم طرحه کېښودله چې د دې شعر غوندې شعر به تاسو هم جوړوئ، شابه چې تاسو وایئ چې دا پیغمبر د ځان نه جوړئ. او وی لیکل بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یو شاعر او فصیح او بلیغ راضی، لیکن د دې مقابله نه عاجزه کیږي. اخر کې لبید راغی ګوري را ګوري ورته سر بیا ښکته کی او بیا وی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اخر کې د خولې نه یو جمله وخته وی اعطینی بقرطاس وقلم، مال قلم او کاغذ راکې. مشرکین پړ کې ډېر خوشاله شو چې بابا جان به اوس جواب ورکي. قلم او کاغذ را وغوښت، لبید چې قلم او کاغذ را واغشت نو وی لیکل بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والله هذا كلام البشر، والله ليس هذا كلام البشر. زمانه دا الله په ذات قسم دا د انسان کلام نه دی. د دې مقابله څوک نشي کولی. دې نه یوه خبره معلومه شوه چې یو تخلیق انسانی دی چې انسان په خپل لاس باندې چې الله قدرت ورکړي یو څیز جوړ کړي، او یو تخلیق ربانی دی. د تخلیق ربانی مقابله څوک نشي کولی. شاعر خو شعر جوړ کی بلم ورپسې جوړ کی، یو سړی یو کور جوړ کی د هغې نه بل ښه نقشه جوړه کی، یو سړی یو موټر جوړ کی بل کپنی ورپسې د هغې نه ښه جوړ کی.
لیکن د الله د تخلیق مقابله څوک نشي کولی. سیرت النبی دا د الله تخلیق دی، کائنات د دې مقابله نشي کولی، اتباع کولی شي لیکن مقابله د دې هیڅوک هم چې کوم دی نشي کولی. نو هغه خلک د دې د مقابلې نه الله چې کوم دی عاجزه کړل چې ګوره دا ستا کلام نه دی، دا د الله کلام دی. او څنګه چې د الله د کائنات څوک مقابله نشي کولی، الله اسمان جوړ کړی داسې اسمان څوک جوړولی شي، الله ځمکه جوړه کړې ده داسې ځمکه څوک جوړولی شي، الله سپوږمۍ او نور جوړ کړي داسې نور او سپوږمۍ څوک جوړولی شي. دنیا عاجزه ده چې څنګه دنیا د دغه مخلوقاتو نه عاجزه ده، نو دا خو د الله کلام دی، مخلوق نه دی. د دې په شان جوړولو نه کائنات ټول عاجزه دي، څوک هم دا نشي جوړولی. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته گویا کې الله یو تسلی ورکوله ده. او تسلی ولې ورکوله؟ ځکه مکې مکرمه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی اخرنی د 8-9 کالو چې کله وفات شو، نو هغه خلکو خپل منځ کې یو خبره شروع کړله چې باس اوس به د دې سړي نه موږ بېغمه شو، ځکه نارینه اولاد یې پاتې نه شو چې هغه د دین امین پاتې شي، محافظ یې پاتې شي، او جنکې اولاد یې د هغه د بل کور دی واده بشي. دی شن دی ختم شو. څنګه چې زمونږ پښتنو کې د چا نارینه اولاد نی نوې دا چې ګندې میراث دی ختم دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره به ورسېد هغه انتهایی خفه و په دې باندې، ځکه د دې پته هغه چاته لګي چې چا نارینه اولاد نی، او تربورانو کې ګرځي را ګرځي او بیا ورته هغه دا خبره ملا کوي چې میراث دې ماته پاتې دی. پښتون قوم کې یو څو کارونه دي چې هغه کارونه دی بالکل نه کوي. یو لور خور ته حصه نه ورکوي، دویم د لور میراث نه ورکوي، او دریم د ښځې مهر نه ورکوي. دا د پښتنو یو عام مرض دی. نو هغه مرضیانو د مکې هغوی یو خبره شروع کړله چې بس د ده نارینه اولاد ختم شو، جنکې د بل نه کور دی هغې له هسې موږ څه نه ورکوو، دی به نور اسم نه کوي. پیغمبر علیه السلام په دې به ډېر خفه و. الله تبارک وتعالی ورته فرمایل چې و پیغمبره ته ولې غمجن کېږې؟ تسلی دپاره انا اعطیناک الکوثر، ته غمجن کېږه مه، تا ته ما کوثر درکړی دی. امام قرطبي رحمه الله د کوثر 14 مصداقه بیان کړي دي. یو دو درته انشاءالله العزیز زم بیانو. انا اعطیناک الکوثر، دوی وایي چې دی ختمېدل ستا نشته دی، تا ته ما حوض کوثر درکړی دی. د چا خو به ختمېدل په دنیا کې راشي، ستا په آخرت کې هم ختمېدل نشته دی. تا له ما یو داسې حوض درکړی دی چې ورځ د قیامت شي بې شمېره لوښي به پرې پراتي د اسمان د ستورو عمره. بعضې خلکو ته به جناب رسول الله صلی په خپلو لاسونو مبارکو باندې دغه اوبه ورکوي. الله ورته وایي غمجن کېږه مه، تا ته ما حوض کوثر درکړی دی. او حوض کوثر داسې اوبه دي چې یو ځل د انسان خېټې ته لاړې شي هغه باندې بیا چرته هم تنده نه راځي. نو یا خو د دې نه هغه حوض کوثر د قیامت د ورځې مراد دی، او یا انا اعطیناک الکوثر، ستا ذکر و په جنت کې هم کېږي، ته ولې غمجن کېږي؟ 2 نهرونه مې د جنت کې درکړي دي، هغه به چې کوم دی په هغې باندې به ستا ذکر کېږي، هغه چې ته چاته غواړې د هغې نه به اوبه ملاویږي. او یو عرض دې ځای کې کول غواړم،
حوض کوثر اوبونه او بعض خلق الله منی کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با بخبل لاسونو مبارک اوبه تقسیمي، یو ټولګي برا رواني. رسول الله سم ډیر زیات خوشاله چې دا زما امت را روان دي. زګه په هغه ورځ باندې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم به خاص علاماتي کم ځای باندې چې د صبح لګيږي هغه پړقار کوي، لیکن کله چې نږدې راشي یو حائل به لګي، یو دیوار به لګيږي، هغه خلک ومني کی. رسول الله سم تاسو کې دا زما امت نو ولې نو، لیکن دا الله پیغمبر ته څه خبره چې ستانه رسته به دوی څه عمل کو، سته همیشه مخالفت کړي دي، ستانه متبعين زړه ازار کړي دي. دی خلکو در حوض کوثر وبن شي ملاوي دي، یو به د حوض کوثر وب دا غوینه منی کیږي، دویم د حوض کوثر وبونه به کم خلق منی کیږي. دا نن سبا چې موږ تاسو ورته طالبان ویو، علما ویو، د مدرسو کې چې پراتی زمو ستا په وظیفه باندې وخت یې زمو ستا په خیر خیرات او زکات او په دې باندې وخت یې دوی ته پړه کې بد مګوره. ګینه دا خلق بس تاسو زمونږ د پاره د حوض کوثر د اوبو مانع جوړ شي. مشهور واقعه ده، یو زنانه ده ماشومان بچی دي ورسره او کونډه ده. یو کلی کې یو ډېر سرمایدار سړی دی، د هغه کور ته لاړله او هغه ته وایي چې زه کونډه یم، دا ماشومان بچی دي را سره، زما نه د خوراک څښاک څه شته دی، نه د سر پټولو څه شته، ما سره څه امداد وکړه، څه تعاون وکړه. او اخره کې ورته رخلې نه وختل زه اهل رسول یم، زه سید یم. هغه مالدار ورته وی ثبوت راته وښیه، تا سره څه ثبوت دی چې ته سید یې؟ اوسني سیدانو ته خپلې څه جري مجري نه معلومې، نارینهو ته نه معلومې، نو زنانو ته به د کوم ځای نه معلومې شي. هغه چې زه په دې خبره خفه شوې ده، بس وتې ده تلې ده، نو په لاره ځي بل کور دروازه یې وهلې ده. د هغه کور نه چې سړی راوتې دی ورته وایي ګوره زه کونډه یم، دا ماشومان بچي دي، یتیمانان دي، زمونږ نه د خوراک درک لګي، نه د سکاک درک لګي، نه د سر سور هېڅ هم نشته، او زه اهل رسول یم، زما امداد وکړه. هغه ورته راځه زما کور ته. خپلې بیبي ته وایي د دې زنانه ډېر خیال وساته، دا اهل رسوله ده، د دې بچو ډېر خیال وساته، د خپلو بچو نه کم ونه ګڼئ. خو دا سړی کافر و مسلمان نو. دا دویم هغه لومړنی سړی چې د شپې ویده شوی دی، یو خوب مې ولیده چې میدان حشر قایم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر ولاړ دی، اوبه تقسیموي، لین لګېدلی د زم په لین کې ودرېدم. کله چې زما نمبر راغی وی جناب رسول الله سم راته وایي ته څوک یې؟ وی ما ورته وایي زه ستا امتي یم. وی ثبوت وښیه ته زما په څه شي امتي؟ وی چې دا خبره مې واورېده بس ځمکه مې د خپو نه وتښتېده. زه پوه شوم چې جواب خو ډېر خطرناک میلو شو. زمونږ په دې علماو کې یو عالم تیر شوی احمد علي لاهوري رحمت الله علیه، ده به ترجمه کوله او هغې کې به زنانه هم شاملې وې، خو د دې اوسنو ترجمو غوندې نه چې ټولې بې حیایۍ پکې. هغه به ډېرې باحیا او باپرده وې. په هغې کې یو جینۍ واده شو، چې واده شو چې خاوند یې راغلی دی، نو یو خو د مسلمان په لباس کې نو، بل شکل صورت د جناب رسول الله سم خلاف و. ښځې ورته ویلي چې دا به نه کې، نو دا خاوند ورته وایي دا زما ذاتي معاملات دي، په دې کې مداخلت نه کوي. ډېره ښه ده، هوښیاره جینۍ وه. سباله د نوي ښځه راغوښتې ده، وی ته سر خریلی شي؟ وی او وی زما دا سر پاک وخوریه. سر یې پاک خریلی چې خاوند یې راغلی ورته یې کتلي، وی دا ولې؟ وی دا زما ذاتي معاملات دي، دې کې مداخلت نه کوي.
سړی پوه شو چې سړی چې ما ته څنګه جواب ملاو شو. هغه مسلمانو پوه شو چې جواب ډیر خطرناک ملاو دی چې جناب رسول الله سم راته وایي چې ثبوت وښیه. را پاسېدلې دی بهر روتې دی په محله کې منډې را منډې چې بېګا یو مېلمنه راغلی وه د چا کور ته ننوتې ده. چا ورته وي د دې پلانکي یهودي یا نصراني یا مشرک کافرونو د هغه کور ته ننوتې د هغه دروازې ډبولې. هغه چې کله روتې دی ورته وي تا کر څوک مېلمنه راغلی ده وي آو وي دا مېلمنه ما ته حواله کړه. وی نه دا تا ته نشم حواله کولی. ولې؟ وی بیګا چې په کم میدان کې ته ولاړ وي د حوض کوثر نه منې شوې که نه په هغه میدان کې زم ولاړو او ما په هغه میدان کې د جناب رسول الله سم په لاسونو مبارکو بیعت کړی دی ما ایمان راوړی دی تا ته اوس دا زنانه نه ملاویږي. هغه اهل رسول وه د سیرت النبي والا د اهل رسول لی علما طلبا د اهل رسول لی دوی ته بد مګوره بد ورته مویا ورنه اسې نه د په ورځ د قیامت باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال ونږي چې و د الله پیغمبره دا د سیرت النبي خلافو و د الله پیغمبره دا ستا د دین د طالب خلافو دا ستا د وارث خلافو دته به د حوض کوثر اوبه نه ورکړي. نو الله پیغمبر ته وایي انا اعطیناک الکوثر تا ته ما حوض کوثر درکړی دی. ستا یاد و په قیامت کې وي ستا یاد و په جنت کې وي د یاد کو ختمیږي هغه به د دې خلکو ختمیږي چې تا یادوي چې د ده نارینه اولاد نشته خبره ختم. ستا یاد چېرته نشي ختمېدی. انا اعطیناک الکوثر الله ورته وایي که دوی دا خبره کوي چې د پیغمبر نارینه اولاد نشته ختم شو. دا څومره چې قرآن لویي څومره چې تلاوتونه کوي څومره چې ستا په زندګۍ باندې خبرې کوي دا ټول ستا اولاد دی که نه. انا اعطیناک الکوثر تا ته ما خیر کثیر درکړی قرآن شریف مې درکړی دی. او دا ترجمه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړی. کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ترجمه کوله نو یو شاګرد یې پاسې د ورته عرض کوي استاد محترم تاسو وایئ چې خیر کثیر دا چې کوم دی معنا د حوض کوثر ده حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حوض معنی کړې ده هغه دوه نهرونو معنا کړې ده. نو عبدالله ابن عباس ورته فرمایي رضی الله عنهما چې آو دغم د خیر کثیر یو حصه ده او یو جز دی. نو د خیر د قرآن ویونکي دا الله تبارک وتعالی پیغمبر د سیرت بیانولو لپاره پیدا کړي دي. دی د دې لپاره پیدا کړي دي چې ته به د مخلوق د پیغمبر سیرت او صورت ښیې چې د پیغمبر سیرت څرنګې او صورت یې څرنګې دا به د مخلوق ته چې کوم دی ته ښیې. انا اعطیناک الکوثر. بل الله د هر چا ختمېدل کوي د پیغمبر ختمېدل نشته. الله پیغمبر ته ډېر مخلوق ورکړی دی ډېر امت یې ورکړی چې کله ورځ د قیامت شي او صفونه د امتونو جوړ شي. دا د موسی علیه السلام امت دا د عیسی علیه السلام دا د داود علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام د ټولو صفونه چې راجمع کړو نو څلوېښت وي. لیکن جناب رسول الله سم ته چې کوم امت ملو شوی دا وی صفونه به اتیا وي. انا اعطیناک الکوثر. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني چې خلق جنت ته روان دي او امتیان د انبیاء کرام را روان دي چې وی کتل یو قوم را روان دي ډیر زیات. جبرئیل امین نه د بوس کې دا څوک دي وی دا د سیدنا موسی علیه السلام امت دی. جناب رسول الله سم خفه شو چې دا خو دومره زیات امت دی زما خو به دومره نی. جبرئیل امین ورته وی دې طرف ته لږ وګوره چې وی کتل وی دا څومره افق دا څومره خلا دا د خلکو نه ډکه وه. وی د الله پیغمبر دا ستا امت دی.
خدا مخې ته چې کوم خلک روان دي او یا زره کسان دا هغه قوم دی چې دا بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. رسول الله سلام پاسېده 3 ورځې غمجن و چې یا الله دا او یا زره کسان خو ډېر لږ دي زما د امت. انتهایی خفا چا تپوس هم نشو کولی. په 3 ورځ باندې یو صحابي تپوس کړی دا الله پیغمبره څه خبره ده؟ وی چې غم ختم شو خوشحالي رااله. زه غمجن په دې وم چې زما د امت نه او یا زره کسان بې حسابه بې کتاب جنت ته ځي دا ډېر لږ دي. خو الله مې دعا قبوله کړله او راته وی چې ته ولې غمجن کېږې؟ د او یا زرو د ار کس سره به او یا زره زه نور بوزم، خو بشرطي چې د پیغمبر په سیرت خو رواني که نه. صورت زما ستا خو چې د پیغمبر وي که نه، چې نه مې سیرت د پیغمبر وي نه مې صورت د پیغمبري، په کوم شکل باندې په کوم صورت باندې به په ورځ د قیامت هغه سره مخامخ کېږو چې ته زما سفارشي جوړ شه. مونږ او تاسو به دا کارونه کوو. نو الله ورته وایي انا اعطیناک الکوثر. هېڅ غمجن کېږه مه. ستا سیرت او صورت چې څو خپلوي هغه ستا اولاد دی که نه، ستا اولاد ختمیږي نه. هم به په دنیا کې، هم به په میدان حشر کې، هم به چې کوم دی په جنت کې ستا نوم اغشتو والا په هر ځای کې موجود وي. او بل مفسرین حضراتو د دې صورت خلاصه چې بیان کړې ده د سیرت ماتحت ویدی کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تدری خبرې بیانېږي. اولنی کې انعام النبی، شان النبی. دویم آیات کې پروگرام النبی او دریم آیات کې شان اعداء النبی. اولنی آیات کی شان د نبی، انعام د نبی بیان شو چې انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ګوره تا ته ما خیر کثیر در کړی دی، حوض کوثر می در کړی دی، دومره ډیر امت می در کړی دی. او دویم آیات کی الله تبارک وتعالی پروگرام نبی بیانوي چې پروگرام نبی څه دی. موتا چې ار عمل کو بدنی کو مالی کو چې صرف د الله د رضا د پاره کو. مالی عبادت بدنی عبادت دواړه د الله د پاره. فصلی وانحر. ولی پیغمبر چې مونږ کو، پیغمبر خو مونږ کو نو الله ورته ولی وایي چې مونږ کوه. یو سړی د منزل روان دی او ته ورته وایي چې لږ صبر وکړه بیا مونږ کوه. مطلب دی چې شرط ورته کېدی که نه. نو الله وایي چې پیغمبر مونځ هم کوي، بدنی عبادت هم کوي، مالی عبادت هم کوي. خو خبره دا ده چې عبادت چې کوي مو تا ته تعلیم را کوي چې غرض او مقصد هم بګې بل نی لربک، صرف د رب د پاره کې د بل چا د پاره باندې کې. او دا ولې وایي چې لربک؟ قرآن کریم چې د سیرت نه ډک کتاب دی. جناب عائشه صدیقه رضی الله عنها د پیغمبر سیرت اخلاق هغه صرف قرآن دی. او قرآن کریم یو مرتب کتاب دی، غیر مرتب کتاب نه دی. مرتب خبره، مرتب کلام دا مزه کوي ډیره، چې یو ځای نه خبره او د بل ځای نه خبره هغه مزه نه کوي. قرآن ډیر مرتب دی. او دا صورت څنګه مرتب دی دومره چې الله پکې یو شان نبی بیانوي، بیا پروگرام نبی بیانوي. دا ځکه چې د دې نه مخکې صورت باندې موږ لږ سوچ وکړو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. هغې کې اول قبیح صفتونه بیان شوي دي. کم قبیح صفتونه؟ اولنی صفت قبیح بخل. الله ورپسې دا صورت راوړو چې نه پیغمبره ته بخل نه کې، ته به سخي. انا اعطیناک الکوثر. تاله ما ډېر څه درکړي دي، داسې څه مې درکړي دي هغه ختمیږي نه، هغه ډېر زیات دي. پام کوه چې بخل نه کې. ما تا خو چې بخیلان یو د دې لپاره بخیلان یو چې ختم بشي، بچي ومې څه کوي.
الله ورته وایي انا اعطیناک الکوثر. دویم هغه صورت کې چې مونږ تاسو وګورو هلته وایي فویل للمصلین، د بالمازو دپاره هلاکت دی هغه خلکو دپاره چې مونځ کوي خو بیټې مې کوي. الله دلته پیغمبر ته فصلی، هغه قبیح صفت به نه رالی ځان کې بس صفت حسنه پیدا کې چې مونځ به کوي. دریم نمبر ونحر، هغوی به یتیمانان و مساکین تشخن بندو، دا کار به نه کوي، قربانی به کوي په هر ځای کې، مال به قربانی کوي، اولاد به قربانی کوي، دارنګې چې کوم دی چې څه درته مخې ته راځي قرباني کوه. خو بیا دا لربک ولا ولې ویلې دی ځکه هلته وایي الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اول خو هغوی کې سخاوت نشته، بخیلان دي، مونځ نه کوي، قرباني نه کوي، خو کو کوي هم د ریاکارۍ دپاره. او پیغمبره ته چې کوې د څه دپاره به کوې لربک. څومره مربوط کلام الله ذکر کړی دی چې یو طرف ته مونږ او تاسو لکه ډاکټر له لاړ شو بیماران یو، ډاکټر صاحب وایي دا دوی خوره او دا پرهیز کوه. الله راته وایي دا پرهیز کوه، دا قبیح صفتونه ګوره د ځان نه لرې کا او په ځان کې دا صفتونه پیدا کا چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. بیا دا قبیح صفتونه مخکې کړي دي او دا ښه صفتونه یې وروسته کړي. دې کې بلې خبرې طرف ته اشاره کوي چې ګندګي به د ځان نه لرې کوې نو هله به ښایسته کېږي. مونږ او تاسو ټول زمیندار خلک یو، د جون جولای میاشت او یو زمیندار په ګنو کې دننه ننوتې بچ پکې کوي، جوارو کې سهار نه ننوځي او 12 بجې روز یو د جمعې ورځ ده، هغه باندې خو به خولې ملې بالکل نه که نه، او د جمعې ورځ ده کور ته رامنډې کې خورې ده ښځې ده هغې ته وایي هله جامې راکړه او د هغه څخه جامو د پاسه جامې راواچوي جومات ته لاړ شي، د هغه نه به د خولو څخه بوی ځي هر څه څوک به ورسره چوخ ودرېږي. او که نه دې غسلخانې ته ننوتو لږې اوبې په ځان راواچولې، صابون یې په ځان ومږه او بیا وایي جامې راکړې ویچولې، دې به ښایسته ښکاره کړي که به نه ښکاره کړي. الله وایي دغه رنګ ګندګي به د ځان نه مخکې لرې کړې، هله به چې کوم دې ته مزین کېږي او ښایسته کېږي به. تحلی بالفضائل نه تخلی عن الرذائل مقدم ده. رذائل به د ځان نه لرې کړې. یو سړی د لیونو غوندې غټ غټ ویښتې دي، که هغه ډېرې ګومنځې پکې وایي نو وهي دې څه پې، او که نه دې لاړ شي نهي ته او ځان ښکلي کړي ښایسته کړي راشي ودرېږي، دې په خپله ښایسته ښکاره کړي. نو الله مونږ او تاسو ته دا ښیي چې ګورئ هغه اخلاق چې هغه د سیرت د دشمنانو دي هغه به نه اخلي، هغه اخلاق به ځان کې پیدا کړې چې هغه د سیرت د محبینو دي. نو بیا ته فخر کوه، یکفیک فخرا یا محب محمد ان المحب مع الحبیب سیحشر. بیا به ستا په ورځ د قیامت حشر د جناب رسول الله سم سره کېږي، ستا حشر به د ابوبکر صدیق سره کېږي. او بیا سو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. پیغمبر مه غمجن کېږه، که زوی مې دنه واغشتو تاله مې ابوبکر درکو، تاله مې عمر درکو، تاله مې عثمان درکو، تاله مې چې کوم دی علي درکو، داسې خلک مې دله درکړي، ته ولې غمجن کېږي؟ ته ګوره هېڅ قسم له چې کوم دی غم ونه کړي. خو دا خلکو ته عار ورکول دا د هغه چا کار دی چې سیرت النبي پیژني نه. انشاءالله علما به راځي په سیرت به داسې خبر هغه کوي، ما له دومره ډېرې خبرې نه راځي. زمونږ یو ملګری دی په دې درویش مسجد کې استاد دی، شاید چې دا علما یې پیژني، محمود قاسم صاحب. هغه وایي زه چې ملا شوم او کور ته لاړم که نه نو مور مې راته وایي چې بچیه ملا شوې خو ناتونه خو نه شې ویلې، ښځو ته خو ناتخوان، ښځو ته هغه ملا خوند ورکوي چې قصې ډېرې کوي. دا FM باندې کوم قصهګر ملا جي که نه په 13 کلي کې ښځې پیژني، ولې هغې قصې وله خوند ورکوي، مونځ دې غلط کوي، هر څه دې غلط یي. مونږ سره یو زنانه وه په حج کې، د دې میچنۍ وه، نو حج چې وشو نو زوی ته یې ویلې بچیه، هغه زوی ورته VCR ولګو، د کیسټ یې ورته د حج ولګو،
نو کله چې حجر اسود راغی که نه نو زوی ته وایي بچیه په دې منګي کې دې راله یو ورځ هم دا سر وردن نه کړ بیا موږ حجر اسود ته منګي ویو نو ما ورته ویلې ورکه صبر وکړه دا ډېر زړه خبره ده ما ورته ویل راځئ یو بل ته خو دعای قنوت تېرو نو دعای قنوت چې شروع کړو نو هغې ویلې چې ولا نشکرک و نکفرک مې دا دې څه کوې دا دې چا نه زده کړې د موږ د قصې یاد دي چې بابا صاحب داسې وکړل او دادا صاحب داسې وکړل خو خپل مونځ نه پېژنو اصلي سیرت او صورت د پیغمبر هغه دقه دی چې اول موږ خپل معاملات ټیکو خپل عبادات ټیکو او معاملاتو کې مې اشاره درکړه د خور حصه ورکو د لور حصه ورکو او د ښځې مهر ورکو موږ پښتنو کې چې مړی وشي که نه غوا ورپسې حلاله کړه میخه ورپسې حلاله کړه غوا میخه ورپسې حلاله کړه ظالم چې ښځې مهر تپوس ښځې خپل مهر ورکړی که نه د غوا د میخې تپوس نه کېږي د مهر تپوس پکې قرضه ده نابالغه اولاد خو پکې نشته دی که نابالغه اولاد پکې نو همدا قرآن ماته وایي چې د هغه مال ونه خورې ګوره خېټه کې اور اچول دي او مونږ یې غوا میخ هر سره ونیسو د نابالغه حصه پکې وو ولې چې نوم مې وشي چې خیرات یې ورپسې وکړو حالانکه د نابالغه حصه خو ناجایز د هغې خوړل د هغې هر څه نو موږ او تاسو دپاره سیرت النبي خو سیرت النبي چې زده کوو که نه دا به د دې مولیانو طالبان دي د بل چا نه نه زده کېږي که خفه کېږئ نه یو خبر درته کوم موږ او تاسو وګورئ سیرت النبي به د ایاک نعبدو نه زده کېږي ایاک نعبدو نه مخکې وروسته هم څه شته دی چې مخکې وروسته څه شته او که نشته الله به زده کېږي او دا سیز الله صرف علماو ته ښولی دی دا بل چا ته ورځي نه دا الله علماو او علما به ورته چېرته ښایي په جومات کې په مدرسه کې په بل ځای کې نه زده کېږي جومات او مدرسه کې دا څیزونه چې کوم دي زده کېږي نو دې علماو سره ناسته پاسته وکړئ یو اخرنی خبره درته کوم ما ته د سورت النبي کې پروګرام کې کېناستو یا د جوماتونه دي په دې کې به درسونه کېږي درس قرآن به کېږي درس حدیث به کېږي که دې کې ما ته کینو یا د مولیانو طالبان سره کینو الله به سره کوي که نه آو کله چې موږ او تاسو مړه شو که نه انشاء الله العزیز په جنت کې به هم دقه رنګ محافل لګېږي چېرته به د قرآن محفلي چېرته به د حدیثو محفلي چېرته به سیرت النبي محفلي نو چې کله موږ دا محفل ولګېږي او موږ تاسو راجمع شو نو د دې محلې خلک خو یو بل پیژني به که نه هلته هم پیژني نو یو کس به تپوس کوي چې پلان کې کاکا خو د کسانو کې نشته دی چې موږ سره به هلته به جومات کې ناستو ملګري به ورته بل وایي د هغه خو د جهنم فیصله شوې دی به وایي ښه دی به راپاسېږي دا د جومات ملګری یې د تبلیغ ملګری یې د درس ملګری یې دی به الله ته یو سوال وکړي ربه ټولې مزې دې راکړي خو نیمګړې دي زما د دنیا د نیکۍ ملګري هغه نن ما سره نشته دی الله او فرشتو ته یې ورشئ رایوالی والا چې کله یې روباسي د جهنم نه نو جهنمیان به تپوس وکړي ولې د ده پلار شهید شوی د ده زوی شهید شوی د ده ورور شهید شوی هغې سفارش نه دی کړی خو د بد اخلاقو نه لرې د نیکۍ ملګري یې یو ځای شوي هغه سفارش کړی دی د مانځه ملګري یو د تبلیغ ملګري یو د سیرت النبي ملګري یو هغې سفارش کړی دی د هغه په سفارش باندې چې کوم دی جنت ته روان دی نو زمونږ او ستاسو د محافل دا وزما او تا دپاره په قیامت کې هم په کار راځي او د بدکردارو محافل به دی سیده چې هغه چېرته رواني ته به هم ورپسې روانې دا تمه بیا مه کوه چې هلته به جناب رسول الله صلی زما سفارش وکړي دا خلک به ولاړي او دا به هلته پیغمبر ته وایي دا هغه او دا هغه او دا هغه او فرشته به راځي به نن سبا کمپیوټرایز زمانه ده که نه فرشتو ضرورت هم نشته دی تاسو ګورئ په سوونو ګډې چیلې رواني لیکن د هر چا خپل خپل ځای وي یوه خو یې ته نه نوځي هغه لار ورته بنده کړي په غلطه باندې هلته هم دقه رنګ څیزونه وي هر چا ته به خپل لار چاته به جنت لار سیده کوي او چاته به جهنم لار سیده کوي د جهنم لار به د بدکردارو مجالس والا دپاره د نیک کردارو مجالس والا به د جنت لارې او انشاءالله ان المحب مع الحبیب سیحشرو الله دې زموږ او ستاسو
هم چې کوم دی د نیکانو پاکانو خلکو سره ناسته ولاړه نصیب کي الله دې وراته مرګ هم د هغوی په ټولګي کې راولي او په ورځ د قیامت دې هم الله د هغوی په ټولګي کې موږ او تاسو دروي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.